دا نن چې کوم مقام دی او په کوم مقام موږ راجمع شوي یو نو د نکاح په سلسله کې راجمع شوي یو. ګرانو محترمانو، نکاح دا ګوره یاد ساتئ، دا عبادت دی. یاد ساتئ ښه عبادت دی. عبادت علما ناست دي، نکاح عبادت دی. او تقریبا علما نکاح دا منقسم کوي په څو اقسامو باندې چې نکاح د هغه کس دپاره واجب ده چې دی د نکاح طاقت لري، بدني مالی، یعنې نفقه هم ښځې له ورکولی شي او د هغې مهر هم پوره کولی شي او سکنا وغیره دا هر څه ورکولی شي او بدني طاقت یې داسې زیات چې ګناه کې د مبتلا کېدو خطره وي. داسې کس دپاره واجب ده. او داسې کس دپاره چې هغه په ګناه کې د مبتلا کېدو خطره نشته خو نفقه هم ورکولی شي، بدني طاقت مناسب دی، داسې کس دپاره سنت ده. او د داسې کس دپاره چې هغه د نکاح طاقت خو لري خو نه د نفقې طاقت لري او نه د سکنا لري، یعنې مطلب چې د ښځې هېڅ خرچه نشي پوره کولی، د داسې کس دپاره بیا مکروه ده. داسې کس دپاره سرور عالم صلی الله علیه وسلم بیا د روجې تلقین کړی چې داسې کس د روجې نیسي. په روجې سره شهوت کمیږي. ګرانو محترمانو، نکاح ما تاسو ته ووایي عبادت دی. عبادت نو زه به تاسو ته یو خبره وکړم. بیګا تقریبا ناوخته ټایم کې چې زه لږ داسې را دغه شوم نو ډول ډبلي په دې کلي کې غږېدل. نو زما په خیال کې داسې راغله چې دا دوه ودونه چې کوم دي نو دا خو د ډول ډبلو والا نه دي، خو د دې نه علاوه نور څوک داسې دي چې هغې ډول ډبلې شروع کړي دي او دوکړه باجۍ شروع کړي دي. نو زه تاسو نه یو تپوس کوم، علما ناست دي، تاسو چې کله دې جومات ته راشئ او نفل کوئ نو ډولکي ورته غږوئ. دې جومات ته چې راشئ او فرض کوئ، فرض مونځ کوئ، ډولکي غږوئ. روژه چې نیسئ نو ډولکي غږوئ. نو نکاح خو عبادت دی، دې ته ډولکي د کوم طرف نه ضرورت راغی چې ته ډولکي غږئ. او یاد ساتئ دا حضرت ناست دی او پټ به ورته په غوږ کې ویمه چې په دې کلي کې چا ډولکي غږولي دي نو دا حضرت پې ګواه هم دی. خدای په شرمونو شرمولی دي چې په واده کې خلاف سنت کار کړی دی، هغه کس خدای په شرمونو شرمولی دی. نو د الله نه یره پکار ده چې کله مونږ یو کار داسې کوو چې عبادت دی او د عبادت بنیاد دی. بنیاد حضرت آدم علی نبینا وعلیه الصلاة والسلام چې کله په جنت کې الله تعالی ولا حوا رضی الله تعالی عنها زمونږ مور بیبي هغه ولا الله پیدا کړه، نو د آدم علیه السلام شوق پیدا شو چې لاس ورته ور وړاندې کړي، ځکه د جون ملګری نو آدم علیه السلام په جنت کې هم خپه و. یاد وساتئ ښه، په جنت کې یوازې و تنها و خپه و، نو الله ولا ملګری پیدا کړه. نو آدم علیه السلام ته د الله د طرف نه حکم راغی چې نکاح به ورسره کوې. نکاح و ټیک ته نکاح به ورسره وکړم. وی ښه نو چې نکاح نه کوې نو مهر به ورکوې. چې ما سره په جنت کې څه دي؟ ما سره خو مهر نشته. وی ښه نو په آقای نامدار صلی الله علیه وسلم باندې به دومره درود وی دا ستا دپاره مهر شو. آقای نامدار صلی الله علیه وسلم باندې به درود وی دا ستا دپاره مهر شو. زمونږ دې ملګرو تقریبا تاسو درود په نبی پاک صلی الله علیه وسلم باندې په شوق سره ووایي نو ډېر کسانو نه ویلو. ګوره یاد ساتئ د محبوب مونږ باندې ډېر لوی احسانات یاد ساتئ. ګوره مونږ چې تمام عمر د الله شکر وباسو او تمام عمر په خپل محبوب باندې درود وایو، مونږ د هغوی احسانات پوره کولی نشو، د صحابه احسانات نشو پوره کولی، د تابعینو نشو پوره کولی، د تبع تابعینو نشو پوره کولی، د ائمه مجتهدینو نشو پوره کولی، او بیا د علماء احسانات هم نشو پوره کولی. ګوره یاد ساتئ ښه چې یو طرف ته یو سړی لګیا دی که نه، او دې وخت کې د 50,000 نه خو زیات نوټ نشته، او دا لګیا دی داسې تقسیموي، او بل طرف ته یو عالم چاته د دین یو مسله وښي، هغه مسلې ته د تمام خیرات نه رسي او صدقه نه رسي. الحمدلله مونږ علما موجود دي. نو سرور عالم صلی الله علیه وسلم ابو هریره رضی الله عنه ته فرمایي، حدیث مبارک د ابو هریره رضی الله عنه روایت دی چې تنکح المرأة لأربع، ښځه چې په نکاح کولی شي نو د 4 وجو نه سړی ښځې سره نکاح تړي. ښځه چې په نکاح کولی شي د 4 وجو نه کولی شي. لأربع لمالها، چې مال ورسره نو مالدار کور ته خلک ډېر په شوق باندې ورځي. او دا یاد ساتئ حکیم الامت
اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلی دي چې مالدار کور ته سړی ځي نو خو ډېر مهر به مقرري کنه، جربونه به هم دنه لیکي، پخې کمرې به هم دنه لیکي، او کالی او سونا به هم در باندې ډېر، نو چې مهر کله زیات شي او د دې په منځ کې ناچاقي راشي نو دا ښځه بیا ځوړنده دا معلقه وي، نه ورته سړی بیا د ښځې په نظر ګوري او نه یې پرېښلي شي هلته خو د ټول مال ځي. نو وایي مهرونو کې ګزاره کوئ. د صحابه کرامو په زمانه کې به د ټولو نه اسان څیز نکاح وه، د ټولو نه اسان څیز دا به نکاح وه. او دا علما ناست دي، دا نعیم الرحمن مولوي صاحب بار بار ما دې اورېدلي څو ځای وي چې دې کې لږ تخفیف وکړئ، اسانتیا وکړئ. زه هم خوشحاله یم چې ما ته هم پکې مکې ښودلی شي او ښه خوراک وکړم او کور ته یې هم راله راوړي، خو د حق او د ګېډې چې کله مقابله راشي حق له به ترجیح ورکوو، حق له به ترجیح ورکوو. نو ډېر مهرونه د دې نه لږ غوندې ځان بچ کول پکار دي. نو د مال د وجې نه ښځه په نکاح کولی شي. او بیا دویم فرمایي حضور فرنور صلی الله علیه وسلم فداه ابي و امي ولجمالها، د حسن د وجې نه ښځه په نکاح کولی شي چې دا ښځه ښایسته ده. خو ځکه لکه د نعیم الرحمن مولوي صاحب سره ګپ لګوم، ما نه کشر دی، که ګیرې ته که سپینه ده خو بیا ما نه کشر دی. ورته وایم په هر یو څیز کې امیزش و، ګډون پکې و، په هر یو څیز کې ګډون و. خو موږ د انساني حسن کې چې ته ګډون نه ولیدل، صاحب په هغې کې هم داسې میکپ راغی چې ته به وایې که دا د چین ماچین ښاپېره ده چې ګورې داسې ته کتوره به وایي چې رنګ به یې د کتو نه یم. نو ولجمالها، د حسن د وجې نه ښځې سره نکاح کولی شي. او بیا فرمایي ولدینها ولحسبها، او د حسب د وجې نه نکاح کولی شي چې دا د پلانکي خاندان ښځه ده، د اوچت خاندان ښځه ده، د ښه خاندان ښځه ده. نو مطلب د دې د وجې نه نکاح کولی شي. خو دا ښه خاندانونه به موږ یو سوچ وکړو، یو د علماو خاندان دی، د نیکانو خلکو خاندان دی، د ښو خلکو خاندان دی، دا هم دی. یو د مالدار خلکو خاندان دی، د ملکان دی، دا اهل ثروت دی، مالدار خلک دی، د هغې سره نکاح کولی شي. ولحسبها، د حسب د وجې نه نکاح کولی شي. او دا ګورئ تاسو ته یو عجیبه خبره هم کوم، ښه کف دا یو اهم څیز دی. سیال چې ورته وایي کف، وایي دا سړی زما همسین نه دی. او چې کوم انسان په داسې خاندان کې نکاح کوي چې هغه د ده پاره سیال نه وي، لکه خدای مکه مثال په طور یو سړی دی او ډېر ښه عالم دی او د ده بچی د ډمانو په خاندان کې نکاح کوي، رښتیا وایي دا دی که نه دی، او دا نکاح د پلار پرې ماتولی شي. دا غیر سیالانو کې نکاح وکړه. مال جدا څیز دی. او بیا د علما ناست دي، یو سړی مسلمان دی خو پلار یې مسلمان نو، او بل خاندان کې قسم مسلمان دی او د هغه پلار مسلمان و، دی د هغه سیال نه دی، دی د هغه سیال نه دی. یو سړی مسلمان دی او پلار یې مسلمان دی او نیکي مسلمان دی، نو په دغه طریقه باندې خو بیا مخکې چې کم دی نه لږ غوندې دغه راغلی چې بس دغې پورې بس ده، دا سیالانو کې راځي. نو سیال حسب کې، په ښه حسب کې، په ښه نسب کې نکاح کول د دې وجې نه نکاح کېږي. او بیا فرمایي ولدینها، د دین د وجې نه نکاح کېږي چې دا انسان دینداره دی، د انسان دینداره دی، نو د دین د وجې نه نکاح کېږي. نو ابو هریره رضی الله عنه ته سرور عالم صلی الله علیه وسلم فرمایي فاظفر بذات الدین تربت یداک. د محبوب صلی الله علیه وسلم د محبت الفاظ دي، د مینې الفاظ دي چې ته ځان په دینداره ښځه، په دینداره ښځه باندې ځان کامیاب کړي. کا چې کې دینداره ښځې سره وکړه، تربت یداک، لاسونه دې په خاورو باندې ککړ شه، دینداره ښځې سره نکاح وکړه. نو دې وجې نه سوچ په نکاح کې. او یو خیال ساتئ ښه، دا د استخارې عمل خپلول پکار دي. چېرته چې رشته کې چېرته ځان له یو څیز اخلي نو استخاره وکړه. یو عالم هم بخیل نه دی چې کوم عالم ته وایي تا ته به د استخارې طریقه ښیي، خو که ته وله خواله نه راځي خو ستا ګناه ده. نو استخاره په هر یو څیز کې خپل عمل جوړول پکار دي. استخاره پکې وکړه، ناکام کېږې به نه، نقصان به نه راځي، ته به په هغه څیز خفه کېږې نه. نو چې استخاره پکې وکړې تا ته به کامیابي حاصلېږي. چې نکاح کوي سړی دا د ټول عمر مسله ده. او د دې نه لوی لوی خاندانونه وي پلانکي زما نیکه و، نا پلانکي چې کومه زنانه سره نکاح کړې وه هغه زما نیا وه، د هغې نه نسل دا روان دی. اوس که دا نسل داغدار وي نو داغ به ما ته هم رارسي،
او که دا نسل چې کوم دی بې داغی نو مطلب دی چې زه به هم بې داغه یم. په دې وجه نه په هر یو څیز کې استخاره پکار ده، سوچ پکار دی، نو موږ به کامیاب یو. او چې دا څیزونه موږ پرېښي دي نو د هغې د وجې نه کامیابي هم موږ پرېښي یو. ښه په دې ځان پوهېږئ، کامیابي هم موږ پرېښي یو. نو نکاح دا ما تاسو ته وویل د نیکې ښځې سره پکار ده، د نیک خاندان سره پکار ده. او بل ځل سرور عالم صلی الله علیه وسلم فرمایي یا معشر الشباب، ای د ځوانانو ډلې تاسو نکاحونه وکړئ، تناکحوا وتوالدوا، تاسو نکاحګانې وکړئ چې اولاد هم پیدا شي. فإني أباهي بكم الأمم او كما قال عليه الصلاة والسلام، زه به تاسو باندې فخر کوم د قیامت په ورځ باندې، د قیامت په ورځ به زه به تاسو فخر کوم په امتونو کې. اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلي دي وایي د قیامت په ورځ باندې نور علما هم لیکلي دي شپږ شلې صفونه به په میدان محشر کې وي. شپږ شلې صفونه، په شپږو شلو صفونو کې به اتیا صفونه د حضور پر نور صلی الله علیه وسلم د امت وي، او څلوېښت صفونه به د نور ټولو امتونو وي، د ټولو امتونو وي. نو نبی علیہ السلام فرمایي تاسو نکاحګانې وکړئ، اولاد هم پیدا شي، داسې خاندان کې تاسو نکاح وکړئ چې د هغې اولادونه ښه پیدا کېږي. تاسو باندې به زه فخر کوم، د قیامت پر ورځ باندې به تاسو باندې فخر کوم. نو مطلب چې نکاح چې کوم دی دا د څه سبب شو؟ د نبی کریم علیه الصلاة والسلام د خوشحالۍ سبب شو. او یو عجیبه خبره ته وکړم، ګوره سفارش چې کله د قیامت پر ورځ باندې کېږي، اول سفارش خو د انبیاو دی، او بیا د انبیاو په ضمن کې د امت سفارشونه دي، د شهداو سفارش دی. شهید به د 80 کسانو سفارش کوي، شهید به د 80 کسانو سفارش کوي، د هغه کسانو چې په هغې باندې دوزخ لازم شوي د ګناه په وجه باندې. ماشوم وفات شو د بلوغ نه مخکې دی به د مور او پلار سفارش کوي، او حافظ قرآن به د 10 کسانو د هغه کسانو چې هغې باندې د ګناه په وجه عذاب لازم شوي د هغې سفارش به کوي، د 10 کسانو د خپل خاندان. او پیغمبر د پاره حد شته. عالم ما یو ځل شیخ حسن جان صاحب نه تپوس وکړو چې د عالم د پاره څه حد دی؟ وایي حد ولا نشته. نه حد ولا نشته، وایي د دایره د فیوزاتو چې دنه ډېره وسیعه ده، د دایره د فیوزاتو ډېره وسیعه ده، د لپاره حد نشته. د اسمان د ستورو عمره خلکو سفارش به کوي، د اسمان د ستورو عمره خلکو سفارش به کوي. خو یاد ساتئ سفارش ګورئ په 2 قسمه دی. نبی کریم علیه الصلاة والسلام به یو سفارش کوي دخول اولی باندې د امت دپاره چې اول ځلې داخل که دوزخ ورته مه ښایه، دخول اولی جنت ته چې دوزخ ورته مه ښایه، مطلب ډایرکټ جنت ته لاړ شي او پروانه میلو شي او هېڅ قسم د دوزخ آثار او د هغې عذابونه ونه ویني. او یو دی سفارش د ګناهګارو دپاره، د ګناهګارو دپاره چې هغې باندې د ګناه په وجه باندې عذاب لازم شوي وي، او بیا ولا سفارش کې نو د عذاب نه راوباسي، د عذاب نه راوباسي. نو ماشوم به د مور او پلار سفارش کې. خبره اصل کې دی که زما دا ده چې هغه ناتمام بچي چې د مور په ګېډه کې د هغه بدن کې لا روح هم نه لوتله د لوتله، اول د وینې دغه یو بوټۍ جوړه شي لوټله، بیا د هغې نه پس د غوښې بوټۍ جوړه شي، د هغې نه پس لاسونه خپې جوړ شي، هغې نه پس پکې روح واچولی شي. نو ناتمامه لوتله وایي دا به الله سره جنګ کوي چې زما مور او پلار وبخه. جنګ الله سره څوک نشي کولی. هغه د مینې او محبت خبره چې ورته لکه ماشوم پلار ته وایي اوس دله دا پنسې شلومه که روپۍ 10 روپۍ نه راکړې او 50 نه راکړې او ښایسته جامې رانالې، نو د ماشوم لکه پلار یو لته ورکړه سل سرکونډۍ به واړوي، نو دی به الله سره د راز او نیاز او د محبت جګړه کوي د مور او پلار دپاره زما مور او پلار وبخه. اوس دا ناتمامه لوتله دا د څه شي په ضمن کې راغلې ده؟ دا د نکاح په برکت راغلې ده. ښه یاد ساتئ، د نکاح په برکت سره راغلې ده. هغه ماشوم چې مړ پیدا شي وایي جنازه مه کوئ، نو دی به الله سره مطلب چې پر زور د الله پاک نه د خپل مور او پلار دپاره سفارش کوي. مولوي صاحب زه ګورې دی به د مور او پلار دپاره سفارش کوي، او په کلکه باندې به د مور او پلار دپاره سفارش کوي. نو نکاح او یو بل عجیبه خبره ته وکړم، د نکاح والا انسان دی چې د مور او دی چې 2 رکعاته منځ کوي، 2 رکعاته
نو غالبا یو دی کې اویا رکعات راځي او بل دی کې دوه اتیا رکعاته. دا بې نکاح انسان نه ثواب دومره زیات دی چې چا نکاح نه ده کړې د هغه دوه رکعاته او د نکاح والا دوه رکعاته او یو دوه اتیا دونه لوی فرق دی، د هغه دومره لوی ثواب دی. او د قیامت په ورځ باندې به په عملنامه کې چې د ټولو نه لومبې په دې نورو سیزونو کې یو خو فرایض دي هغه بېله خبره ده، نو د ټولو نه مخکې به هغه خرچه کېښودلی شي چا چې په خپل اولاد باندې کړې ده، خپل اولاد باندې خرچه کړې ده، جامې ولا اغوستي دغې کړي دي ولا. او دا د دوه اتیا رکعاتو او د اویا رکعاتو فرق هم دا دی چې چا د اولاد ښه تربیت کړی دی د هغه ثواب زیات دی، چا چې د اولاد تربیت کړی دی خو لږ کم یې کړی دی هغه بیا لږ کم دی. نو د اولاد سره انسان ته دومره فایدې میلاویږي، یاد ساتئ. او د قیامت په ورځ باندې به وایي چې یو انسان دی او د هغه عمل ډېر بره دی، عمل یې ډېر بره دی، خو د اولاد عمل یې کمزوري دی او د ده درجې ته نه دي رسېدلی. د دې مشرانو په برکت باندې به الله پاک د دوی درجه هغوی سره ورزیاته کړي، د هغې درجه به ورته نه راښکته کوي، د دې به ورزیاته کړي او الله پاک به یې لوی مقام ته ورسوي. نو د نکاح ګوره ډېر لوی برکت دی. ښه په دې ځان پوه کړئ، آدم علیه السلام چې الله تعالی جنت ته رېستو نو دا د څه دپاره یو طریقه ورته جوړه کړه او مطلب دا دی چې د دنیا نسل انساني د هغه نه شروع کو، انساني نسل د آدم علیه السلام نه شروع شو. او بیا ګوره دا انسان چې کله وفات شي د ده ټول اعمال منقطع شي، خو دا برزخ چې کوم دی د دې دوه دغه دي، دوه شاخه دي. یو طرف یې دنیا سره دی د قبر زندگی، یو طرف یې آخرت سره دی. آخرت سره چې کوم طرف دی د هغې وجه دا ده چې د ده د دنیا نه تعلق ختم شو، واپس نشي راتلی، دنیا ته واپس نه شي راتلی، د قیامت شروع شوی دی. خو یو طرف ته د دنیا سیز ورسره شروع دی، هغه څه شی دی چې نیک اولاد دی او پلار او مور ته دعاګانې کوي، نیک اولاد دی او پلار او مور ته دعاګانې کوي. نو د هغې عملنامه جاري ده، د دې نسو د دې بچو د دې کلوسو هغه ثوابونه پکې لیکل کېږي. دا د نکاح برکت دی که نه دی؟ د نکاح په برکت باندې هغوی ته ثوابونه رسي، د هغې عملنامې شروع دي او داسې به موشي. لودیانوي رحمت الله علیه لیکلي دي وایي کیدی شي چې دې د دې برزخ نه وځي او ټول ګناهونه یې معاف شوي وي، ټول ګناهونه معاف شوي. اشرف علي تانوي رحمت الله علیه یو واقعه لیکلې ده، و یو بزرګو د الله یو ولی و، هغه خوب ولیده، نو په خوب کې مردگان څه کړله چې ډېر خوشحاله دي، ډېر زیات خوشحاله دي، خو یو سړی پکې ډېر زیات خفه دی او پریشان دی. نو هغه نه یې تپوس وکړه چې دا ته ولې خفه او پریشان یې؟ وایي دا کم کسان چې خوشحاله دي د دې بچي ورپسې صدقې کوي، نفل لمونځ کوي هغه وربخي، تلاوت کوي هغه وربخي، ذکر اذکار کوي هغه وربخي، دا پکې خوشحاله دي. نو وایي ته ولې؟ وایي زما یوه لور ده خو ما پسې هېڅ نه صدقه کوي. نو د ولي ته په خوب کې وایي چې ته د په کشف سره هغه ته الله ښکاره کوي، ته د الله د رضا دپاره هغه زما لور د زما پیغام یوسه چې پلار دې په ډېر تکلیف کې دی او پلار دپاره ته څه صدقه کا چې هغه باندې هم راحت راشي او خوشحالي ورته نصیب شي. دی وایي چې کله را پاڅېدم نو هغه راته د لور نوم، محله، کلي، کوڅه هر څه راته ښودلي، روان شوم. وایي چې لاړم هغه محلې ته ورسېدم نو چا نه مې تپوس وکړه چې دغه شان یوه جینۍ ده او دی د پلار نوم دی او دی نیکه دی او دغه دا ماته وښیي. هغې نه ته چې ته دومره لوی نیک سړی یې، ته بد هم نه ښکاري چې دغه ښځې تپوس کوې، خو ډمه ده، خو کنجرۍ ده، د هغې تپوس کوې. وایي ما چېرې ماته وصیت شوی دی که هغه ښه ده او که بده ده دغه سره زما کار نشته، زه هغه خپله ذمواري پوره کوم، خپله ذمواري پوره کوم ورځم. اخر ورته وښودله وایي چې هغه پلانکي تالاب کې ده او هلکانو سره لامبي او دا د سترګو ویشتنې کوي په اوبو باندې. وایي چې زه لاړم ډېر زیات خفه یم، پریشان یم، سرګردان یم چې یو طرف ته راته هغه ویلي چې د الله د رضا دپاره ما له دا کار وکړه او بل طرف ته اوس داسې دغه حالت ته رالم اوس دې ته به ګورم. خیر خو ما وله اواز ورکړه چې پلانکې د پلانکي لورې، نو هغې هغه ایشتلې د اوبو بند کړه. وایي ما ته یې چې وایه څه وایې؟ وایي ما چې بېګا مې ستا پلار په خوب کې لیدلی او ډېر په بده حالت کې و، ډېر په بده حالت کې و، نو هغه ما ته وصیت کړی دی چې زما لور له ورشه او ورته وایي چې د الله په رضا باندې ما پسې څه خیرات کا. نو دې یو چونګ اوبه راواغشتې او دې اوچې ته یې راویشتلې، وایي زه دا مې ورپسې خیرات کړی. بزرګ وایي نور هم خفه شوم،
چې زما د خبرې خو دې اړو قدر نو کې استهزاء وکړه، خندې ور پورې وکړه، بهر صورت را روان شمه. خو خپه یم، پریشان یم چې زه څومره په تکلیف باندې رالم او په غار سه مې خپې کېښودلې او دې ته مې پیغام ورسو او دې زما خبرو پورې خندا وکړله. وایي بیا وده شومه. چې وده شم په خوب کې الله پاک راته بیا ښکاره کړه. چې ښکاره کړه نو وایي هماغه سړی دی، هغه هم په هغه خوشحاله خلکو کې شامل دی. او وایي چې دې صحیح کړم، وایي رامنډې کړې چې خدای دې تا سره ښه وکړي، الله دې تا سره ښه وکړي، ډېره نیکي دې را سره وکړي. ما چې څنګه هغې خو داسې چل وکړو. وایي چې په دې غاړه باندې په دې وچه باندې یو داسې حیوان و چې هغه د تندې لاسه ډېر پریشان و. خو دا خلکو چې په دې تالاب کې لامبل نو دې اوبو ته نه شو ورتلی، د یاره نه چې اوبه مې وړي پکې مړ کېږم. نو هغه اوبو نه یو څاڅ کې دغه حیوان خولې ته ورسېد او هغه الله قبول کړو، زما پې ګناهونه الله معاف کړو. دا د څه شي برکت و؟ د نکاح برکت و. د نکاح چې یعنې مطلب هغه په کوم حالت کې اوبو ویشتې او دا زما پلار پسې ما خیرات کړی او د هغې دومره لوی ثواب چې کوم دی نو دته ورسېدو. نو یاد ساتئ. او زمونږ مور بیبي عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي، وایي که مالداره کېدل غواړئ نو نکاح وکړئ، که مالداره کېدل غواړئ نو نکاح وکړئ. بیا په علماء وضاحت کړی دی، علما ناست دي چې د دې څه مقصد دی چې مالداره کېږي نو چې نکاح وکړي خو د یوې خرچې په ځای خو دې دوه شولې، اول دې رضان خرچه ده بیا ډبله شوه. وایي چې نه، بیا دا ښځه په طریقه خرچه کوي او دا سړی هم په طریقه خرچه کوي، نو ورو په خپله دې مالدارۍ طرف ته رواني. او دا مسله خو ما کتاب کې نه ده، خو دا علما ناست دي وایي چې دا کوم انسان چې مناسب خرچه په واده کوي د دې قرض نه پاتې کېږي، دا قرض یې خلاصېږي. خو چې ډېرې دغه پکې ونه کړي، نخرې پکې ونه کړي، ور یاد ساتئ. نو عرض مې دا دی چې نکاح ډېر لوی د برکت څیز دی او دا موږ چې دلته څومره ناست یو دا ټول د نکاح برکت دی. دا موږ چې د محفل کې ناست یو، د چا پلار وفات دی، د چا مور وفات دی، د چا بدور او نیا، دا ټول د نکاح برکت دی. دا څه شي برکت دی؟ د نکاح برکت دی. نو نکاح دا یو اهم عبادت دی او اهم څیز دی، اهم څیز دی. د دې ډېر لوی برکات دي او دا برکات حاصلېږي کله چې سړی په سنت طریقه باندې رواني، په سنت طریقه باندې رواني، نو د نکاح ډېر لوی برکات دي. ګوره د نکاح یو درې الفاظ دي، لکه د دریو طلاقو سړی مالک ګرځېږي چې نکاح کله وکړي. خدا صرف په خوله باندې وینا شوې ده. نعیم الرحمن مولوي صاحب ولا نکاح وتړله، ایجاب او قبول شو، ګواهان پکې پیښ شو. دا دومره مضبوط الفاظ دي، دومره مضبوط الفاظ چې اړو شلېږي نه چې تی نشلی، او که شلی نو په سیکنډونو کې شلېږي، چې تی نشلی اړو شلېږي نه، او چې شلی نو په سیکنډونو په منټونو کې ختمېږي. نو دې وجه نه یو خبره به یاد ساتئ، په نکاح کې به ډېر زیات احتیاط کوئ، ډېر زیات احتیاط به کوئ. درې څیزونه دي، ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والیمین. درې څیزونه دي چې د دې رښتیا هم رښتیا دي او ټوکې هم رښتیا دي. په ټوکو کې چا ښځې ته طلاق لفظ وویلو، دا طلاق شوه، په ټوکو کې ورته وویل طلاق شوه. اوس مته که طلاق رجعي او رجوع وکړه نو یو طلاق ته نه ختم شو، دوه پاتې شو، دریو کې دی د یو نه خلاص شو که یو طلاق راغی. دغه رنګه چا طلاق باین ښځې ته وویل نو یو ته نه لاړو، دوه پاتې شو. اوس که 20 کاله تېرېږي او که 10 کاله تېرېږي، دا یو ختم شوی دی، یو ته ختم شوی. زمونږ خلکو کې ډېر دغه دی وی که دا څیز داسې شو نو ښځه به داسې ساتم او د خولې نه داسې او بیا همغه کار وکړي. نو یاد ساتئ، ګوره دا ډېر مضبوطه رسۍ ده، ډېره مضبوطه رسۍ، په هېڅ شکل هم نه شلېږي، او چې شلی په منټونو کې شلېږي. نو په دې څیزونو کې به ګوره یاد ساتئ. نو درې څیزونه دي چې د دې رښتیا هم رښتیا دي او ټوکې هم رښتیا دي، الطلاق والعتاق والیمین. طلاق دې په ټوکو کې وي بس لاړه، غلام اوس نشته، چا په ټوکو کې غلام ته د ازادۍ بس لاړه ختم شو، او چا په ټوکو کې په یو څیز باندې قسم وکړو چې دا کار به داسې کوم، قسم په در راغی، په ټوکو کې ویل چې زما دې داسې داسې چې سبا به داسې کوم، بس په ده باندې یمین منعقد راغی. مونږ په دې څیزونو کې خیال نه ساتو. یاد ساتئ ښه، بر حق قسمونه خورو
او بیا قسم چې دی هغه ماتو ځان په حانس کو او سوچ هم نه کو چې ما څه کړي دي سوچ هم نه کو چې ما څه کړي دي نو یاد ساته د خپل نسب په خیال ساته ګوره ښا حضرت حمزه رضی الله تعالی عنها چې کله د احد په جهاد کې خپل بچی جهاد لګل نو مخکې نه وته وای ما ګوره تاسو له پاک په در کړی دی پاک په پاکو په مې لوی کړی ما تاسو ماماګان نه دي شرمولې ما تاسو په پلار باندې داغ نه دی لګولې ما تاسو په نسب کې فرق نه دی راوستي ما تاسو په نسب کې فرق نه دی راوستي جهاد لبزه او پسینه باندې بغش خوره پسینه به توره خوره پسینه باندې بغزار خوره پشا باندې باندې خوره او زامن د حمزه رضی الله تعالی د احد په جهاد کې شریکو سلور په کې شهیدان شو چاول زیر وروړو وې سلور زامن د شهیدان شو د الله شکر ادا کو چې د قیامت پر ورځ باندې با زه د شهدا او مورې ما دا د شي برکتو دا د نکاح برکتو دا د نکاح برکتو د نکاح ډېر لوی برکات دي د دې برکاتو نه ځان مستفید کول پکار دي کاغي لیټ بیا متن مخکې دمو ما مطلب دا کړه نو دغه تاسو خو ما دغه نو نکاح چې کوم دا د برکتونو سیز دی نکاح ډېر لوی د برکات سیز دی ډېر لوی د برکاتو سیزونه دي په نکاح باندې انسان ته ډېرې لوی فایدې حاصلېږي د نکاح په برکت باندې انسان ته ډېره لوی درجه حاصلېږي لوی درجه حاصلېږي دلته زموږ یو مشر ناست دی هغه نه مفتی سیف الله صاحب تپوس وکړو وایي ته عالم د کومې مدرسې فاضل الله سي ونه پرېښودو هغه اوس دا مخامخ ماته ګوري او خاندي نه زه عالم نه یم د عالمانو پلار یم عالم نیم د عالمانو پلارم د عالمان د څه په برکت راغلیو د نکاح په برکت راغلیو نو نکاح دا نبی علیہ السلام فرمای النکاح من سنتی نکاح زما سنت دی فمن رغب عن سنتی فلیس منی چا چې زما د سنتو نه اعراض وکړو زما سنت ونه منل زما په سنت عمل وکړو نو دا زمونږ د ډلې نه دی علماء فرمایي دا کامل امتی نه دی دغه کمزوري ده د عذر جدا خبره ده د عذر د وجه نه یو سړی نکاح ونکي نو هغه به جدا خبره ده یو ښځه نکاح ونکي دا جدا خبره ده خو چې عذر نه وي او بیا د نکاح نه سړی اعراض کوي دی له به ډوډۍ څوک ورکوي دی له به چای څوک ورکوي دی له به استوګنه څوک ورکوي نو دا یاد ساته دا کمزوري خبره ده روزي الله ورکوي الله پاک د عربو د جاهلیت هغه خبره تم دغه کوي چې تاسو له روزي در کوم او دی له هم ورکوم او بل کې فرمایي دی له روزي ورکوم او تاسو له هم در کوم نو تاسو د اونګي د وجنه خپل بچیان مو وجنه خپل بچیان مو وجنه عربو بخپل لونه ژوندې خولې یو به وی دا په موږ باندې یو عیب دی یو عار دی د دې د وجنه به وجري او دویم نمبر دا چې دی له روزي څوک ورکي او ډېرو به پکې ځامنم وجل یره پکې ځامنم وجل دی له روزي څوک ورکي دی له روزي موږ نشو ورکولې موږ ځان نه نشو ګټلو دی له به څوک ګټو نو روزي الله ورکي عزت الله ورکي او ډېرې کورنۍ اخل کده پخوا به زموږ د مشرانو خبر کوله وایي نیستي یا د وړو نه تښتي او یا د زاړه څخو نه تښتي دا د ډېر مشرانو ته به یاد وي کشرانو ته به نه یاد نیستي یا د وړو نه تښتي او یا د زاړه څخو نه تښتي نو معنا دا چې دا ورکوټې به راغټ شي او پیسې به ډېرې وګټي نیستي به لاړه شي او زاړه څخې به راغټ شي خرڅ به کم نو خبره زما په ډېر اوقات تیر شي نو مطلب چې د نکاح په برکت باندې ډېر څیزونه راځي او د نکاح خو یو خبره به ته پکې بله وکړم او ضروري ده د نکاح په وجه باندې دو خاندانونه یو ځای شي یو په یو ځای کې یو بل په بل ځای کې وي د یو بل سره هېڅ قسم رشته هم نه وي ناسته پاسته هم نه وي خو د نکاح په وجه باندې هغه زنانه د دې کور ته راشي او دوه خاندانونه دا یو بل سره مخامخ شي نو بیا د دې به دامره خیال ساتل پکار دي دامره خیال لکه سړی چې د خپل اولاد خیال ساتي یاد ساتي ښه د خپل اولاد چې خیال ساتي دومره به دې خیال ساتي
ځکه چې دا پردی بچی لور راله د تمامو تکلیفونو نه هغې ویستا د دې تربیت یې وکړو دا د هغې په کور کې پیغله شوه ستا کور کې اوس د دې تربیت ته ضرورت نه راځي هغې روغه رمټه پیغله سره د سامانه ستا کور ته راولېږله دې ته به اوس نه ته پیغور کې نه به دې ته ستغه خبره کې تعلیم جدا شی دی تعلیمن ورته ویلی شي خو مته چې دا څه خبره چې هغه په انسان داغ لګوي نو دا به کول نه پکار د دې به خیال او دې کې یو کار دی زما لور د چا په کور کې ناسته ده او هغې ورته ستغه ووایي زه به خفه کېږم که خوشحالېږم به نو زه د بل لور ته ولې بیا ستغه وایم د بل لور ته ستغه نشم ویلی اوس د هغې هغه مور او پلار ختم شو شته مور او پلار دي داسې ختم نه دي خو دلته عزت یې دلته راغی خیال بیا دلته ساتلی کېږي او دا یاد ساتئ په محرمات معبدو کې چې همیشه دپاره حرامېږي نو سخر هم پکې شامل دی ښه علما ناست دي سخر پکې شامل دی که زوی خدا نه خواسته مړ شي دی د خپل انګور سره نکاح نشي کولی دی د خپل انګور سره دا حرامه ده معبده حرامه ده که ښځه مړه شي دا سړی د خپلې خوښې سره نکاح نشي کولی دا د مور ده دا محرمات معبدو کې دی معبد همیشه دپاره حرام د خپلې خوښې سره که دا ښځه مړه شي نکاح نشي کولی او که زوی مړ شي خدای مکه دی د خپلې انګور سره نکاح نشي کولی دا محرمات معبدو کې شامل ده نو دومره لوی سیز دی ګوره یاد ساتئ دومره لوی د عزت سیز دی او هغه چې دی کور ته راشي نو دلته د خاوند پلار ته یا پلار او یا ورته بابا جان وي او یا ورته لالا وي یا ورته کاکا یا داجي ورته وي یعنې هغه هم ورته هغه د عزت لفظ استعمالوي د عزت لفظ ورته استعمالوي نو دا په محرمات معبدو کې دا د نکاح په برکت راځي پردی بچی لور نشي ګرځېدلی پردی بچی زوی نشي ګرځېدلی د نکاح ما خو وی کنه مې چې موږ هم کله ونه صحیح شو بس هغه راته شو نه ټکی اوس پرول شي نو دی هغه ته ایثار شروع جمع کو نو جمع کې بس هغه چار دی چار اندام خجی الله دې عزت من کا زما خو تش خبره مې نشو کولای زه خو حیران دی ما چې دا ما څنګه آزاد خبره وکړه دا ګوره دې برکت دی بس چا د سونه نشته زه در چار دامو کې او هغه تقریبا کلی تر داخل شو جمع بو کو دا غیر پس په کولو طبيعت وته کینو ځکه چې مونږ هم نه کړی نو بیا هم مته چې دغه یو بیا چا داس درونی نو بیا هم مسلې نو چا چې د سونه نه کړی چار دام نه هغه د سونو کې بس جمع کو الله دې عزت من کا هذا واخر دعوانا ان الحمد لله